یو سړی وایي چې د 4 رکعاتو فرض نیت مې وتړلو، په قاعده اخیره کې 5م رکعت ته پاسېدم، اوس به څه کوم؟ چې پاسېدې نو فوراً کښېنه او سجده سهو وکړه، لمونځ ختم کړه. یو سړی وایي چې آیا د هرې ګناه عذاب په دې دنیا کې ملاویږي او که نه د نیکۍ کولو سره په خپله د ګناه کبیره عذاب دفع شي؟ د نیکۍ کولو سره د ګناه کبیره عذاب نه دفع کیږي، ګناه کبیره نه ختمیږي. نیکۍ کولو سره واړه ګناهونه ختم کیږي. لکه زه تاسو ته مثال درکړم، یو سړی دی ټنګ ټکورې په غوږو اورېدلي په موبایل باندې، دا وړه ګناه ده. یو سړی په زنا کې مبتلا شو، دا غټه ګناه ده. زنا یې کړې ده او د نیکۍ وکړي، د ده دا ګناه زنا نه معاف کیږي، دا په ورځ د قیامت دی د هغې سزا خوري. دا معاف کیږي په دنیا کې صرف او صرف یو صورت کې، او هغه دا چې دی الله ته توبه وباسي په اخلاص سره، او چې معاف کیږي نو واړه ګناهونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سړی اودس ته کینی او مخ وینځي، نو کوم ګناهونه چې په سترګو سره په پوزې سره په خولې سره کړي دي هغه ټول ووینځلی شي اوبو سره. دا واړه ګناهونه، غټ ګناه نه، او په خپله ګناه معاف کیږي نه، هغې کې به توبه وباسي. یو کس وایي چې یو کس ته د هغه 2 کورونه دي، یو پلازر د هغې مالک ته، یو ذاتي کور دی او بل یې په کرایه باندې ورکړی دی. په ده باندې حج فرض دی که نه؟ حالانکه په ده باندې 15 روپۍ قرض هم دی. که دی د دې خپلې پلازې او د دې سیوایي کور د ملکیت څومره پیسې جوړیږي، د هغې نه د 15 روپۍ منها کی، منفي کی، تفریق کی، باقي دومره پاسې پاتې کیږي چې په ده باندې حج فرض کیږي، نو په ده حج فرض دی، د غاړه نه خلاصېږي. یو کس تپوس کوي چې د زرنوش نوم او د حضرت بلال نوم څه معنی ده؟ بلال دا د صحابي نوم دی او معنی ما ته معلومه ده، لیکن زه یې نه ښیم، ځکه چې د صحابو د نومونو معنی بیانول نه دي پکار، بلکې د هغه شخصیت ته کتل پکار دی. بلال لویه هستي ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، بس په دغه نیت ته په ماشوم باندې نوم کېده یا په ځان باندې چې دا د بلال رضی الله عنه نوم دی، نو بس ټیک شو، دا ښه نوم دی، خشته نوم دی، کېښوی شي. او زرنوش دا د فارسی لفظ دی، دا د عربی نه دی. زر په فارسی کې مال او دولت ته وایي، او نوش سکلو ته ویلی کېږي. نو زر سکل یعنی خېټه مې ډکېږي نه په زرو باندې چې څومره څوک راواچي پکې ورچوم. نو زرنوش مزیدار نوم نه دی، مبارک نوم نه دی. یو کس وایي چې ما سره 3 تولې سونه ده، نو آیا زکات ورکول په ما فرض دي؟ چې نور څه د سره نشته دی نو فرض نه دی. یو کس تپوس کوي چې د سکول چوټیانې وي، لیکن استادانو د سکول کرایه مکمل اغشتی شوي ده، دا څنګه دي اغشتل؟ نو دا هغه چا سره خبره وکړه چې چا د نه اغشتي ده. دا ټول خلک ښه خوړین ناست دی، ځکه چې ماشومانو مرانې جوړ کړی دی په کورونو کې، سکولونه بند وو او کرایه او فیسونه بیا اغشتی کېږي. که دا خبره شوي د ټول کال په حساب سره، نو بیا اغشتی کېږي، ځکه چې دا یو اجتماعي مصیبت و. وبا و که نه و، خو مصیبت و. نو با مصیبت ټس او د هغې تاوان ټولو ته رسېدلی دی، نو دا هم یو تاوان دی. به هر حال څه د روغې صورت پکې پیدا کول پکار دی. یو کس وایي چې عرض دا دی چې یو کس یو شی ما ته راکو، مثلا د هغې قیمت دی 10,000 روپۍ، او زما خاطر وکړو ما ته یې په 15,000 راکو، آیا زه دا شی په 15,000 یا په 20,000 باندې خرڅولی شم؟ او چې په بازار کې د هغې ریټ مارکیټ ریټ 15,000 یا 20,000 وي، بیا یې خرڅولی شي؟ یو کس تپوس کوي چې بغیر دعوت نه اکثر خلک واده خادۍ کې لاړ شي او هغه د کور د افرادو دپاره مشکلات جوړ کړي، نو دا څنګه دي؟ نو دا ټیک نه دي. تا ته چا دعوت کړی دی، نو که تا ته یې ویلي چې سره د کوره راشه،
نو بیا سره د کوره لاړ شه. او که تا ته دا نی ویلي تا ته وایي چې تا ته مې دعوت کړی دی، نو ستا ځان سره بچي بوتلل، یو یې د یو ګوتې نه نیولی دی، بل یې د بلې ګوتې نه نیولی دی، بل ته نه مخکې روان دی، بل ته وروسته روان دی، نو څلور یې زامن شول، یو دی شول 15 کسان او دعوت یو ته شوی دی. نو چې د 100 کسانو هغې مسکین دعوت کړی، نو څو کسان شول ټول؟ 1500 د 100 په ځای. نو د 100 خوراک 500 ته کله پوره کېږي؟ دا زیاتی دی، ظلم دی. او مثال حدیث کې درته درکوم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا دعوت وکړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه کور داسې و چې هغې په پیغمبر علیه السلام سرم قرباني کولو، خو نوم یې صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغشتی و چې یا رسول الله تاسو ته دعوت دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې عایشې ته هم دعوت ورکړي. بیبي وه، هغې ورته ویل چې یا رسول الله عایشې ته هم دعوت دی. نو هله یې ځان سره بوتله. نو چې یو سړی خپله بیبي په داسې دعوت کې نشي شریک کولی، بیا دا نور خلک. او نن سبا خو یو بل شی دی، یو سړی چې کوم دی نو هغه ډریور ورسره دی، نو هغه ډریور هم ځان سره کښېني، ورسره چې کوم دی نو خادم دی هغه هم ځان سره کښېني، او د دعوت بالا تندي باندې کله یو شان کرښې جوړېږي کله بل شان. نو تپوس کول پکار دي. بعضې څیزونه داسې وي لکه ډریور شو، سته خپله ګاډی نشي چلولی، هغه ته ووایه چې زه درځم خو ما سره ډریور دی، نو آیا هغه به بهر ایساروم که په دسترخوان یې کښېنولی شم؟ چې هغه وایي چې او ټیک ده، په خوشحالۍ سره، بیا سمه ده. یو کس ویلی دی چې وایي تا سره زه ډېر عقیدت ساتم او ته چې وخاندې نو دا زما ډېر خوښ دي، نو کله کله داسې سوال کوم چې ته پرې وخاندې. نو وایي د ښځې نه پیسې پټول دا څنګه دي چې ښځې نه سړی پیسې پټي کي، او بیوی سے پیسے چھپا کر رکھنا، د ښځې نه خپلې پیسې پټې ساتې پټې کېدي، دا څنګه دي؟ دا جایز دي. ښځې نه خپلې پیسې پټې ساتل دا جایز دي. په کور کې داسې ماحول ځان ته مه جوړوئ چې د غلا غلطۍ او د پټ پټوڼې ماحول وي. دا درته ووایم موږ پښتنو کې دا مرض دی چې کله پیسې کور ته یوسو نو خپې چاپېره کړو، په ډبي کې پټې کېدو چې دا ښځه مې ونه ویني، هغه ډبې چېرته د توڼۍ په ګوټ کې کېدو یا بل ځای کې، نو دې کې بیا غلا غلطي راځي. دا ښځه ډون کوي، تلاش کوي چې د خاوند مې دا پیسې چېرته ایښي دي، راشه څه ترېنه واخله. او چې کله ته ښځې ته 3000 روپۍ دې راوړې، ښځې ته دې وایي چې دا پیسې واله سنبالې کړه، او چې څه وخت زما ضرورت شي بیا ما ته راکړه. او ښځه دې غله نه ده، روغه ښځه ده، نو د هغې خوی ته مه خرابوه چې پیسې دې ورته ورکړې، اوس به هغه 1 روپۍ کې احتیاط کوي، ځکه چې تا ورته ټولې ورکړي دي، د هغې په لاس دې ایښي دي، نو سبا ته تپوس کوې نو هغه تا ته جوابدeh ده. نو دې سره به د اعتماد فضا هم د ښځې خاوند په منځ کې پیدا شي، او هغه غلا غلطي هغې ته به هم نوبت نه راځي. یو کس تپوس کړی دی چې فرض مونځ قضا شي نو د هغې د قضا کولو څه طریقه ده؟ چې فرض مونځ قضا شي نو د هغې ورځ د هغې وخت هغه په نیت کې واخله چې یا الله د فلانکۍ ورځې د ماسپښین مونځ چې ما نه قضا شوی و زه هغه ادا کوم، او صرف فرض ادا که سنت نه. او که دا درته نی معلوم نو بیا داسې وایه چې ما نه اول کوم د ماسپښین مونځ قضا شوی هغه ادا کوم، او چې سبا بیا د ماسپښین قضا راوړې نو بیا وایه چې اول رانه کومه قضا شوی هغه ادا کوم. خو چې چېرته معلوم وي درته نو بیا به د هغه ورځې نیت کې ښکاره کې، تاریخ به ښکاره کې. یو کس تپوس کړی چې یو کس مړ شوی دی، د هغه مال د هغه زوی ته پاته شوی دی، او د هغه یو خور د واده شوي او هغه غریبه ده، دغه د پلار مال کې هغه خپل ورور نه حق اخیستی شي که نه؟ دا خور چې تاسو ذکر کوئ په سوال کې نو داسې مه وایئ، داسې وایه چې دا یو زوی او زوی ته یې مال تللی دی او د دې سړي یو لور هم وه. دا خور چې ته ووایې نو خور نه مراد د مړي خور، نو د مړي خور چې وي زوی وي نو زوی نه مال نه پاتې کېږي خور ته. خو دې تپوس کړی دی د خور نه مراد د دې هلک خور دی چې کوم ژوندی دی، نو چې کله د ده خور شته دی نو د مړي وارثانو کې 2 کسان دي، یو هلک دی یو جینۍ ده، یعنې رور خور دی، یو یې زوی دی یو یې لور ده.
او زوی سره د مړی د زوی سره د مړی د لور په دې مال کې برابر شریک ده، یعنی دا خور د دې رور سره برابر ایسه کیږي. او برابر نه مراد ده چې دې ته الله پاک کوم حق ورکوي، هغه د زوی په نیمه باندې ده. لذکر مثل حظ الانثیین، چې یو رور او خور دي نو ټول مال به د سړي په دریو برخو کې تقسیم شي، 2 برخې به د الک واخلي او یو برخه به د جنۍ واخلي. یو کس وایي چې یو سړی حج دپاره پیسې جمع کړي دي او دغه کس د حج نه پاتې شو، نو دغه پیسې یو غریب ته ورکولی شي. غریب ته ورکولی شي بالکل، لیکن چې کله د حج وخت راغلو نو حج په ده باندې فرض دی، د حج نه یې غاړه نه خلاصېږي. چې کله دومره پیسې وي چې د حج په ایامو کې د سره جمع شوي او حج پې کېدو. یو کس تپوس کړی دی چې د مرګ نه وروستو مړي پسې خیر خیرات کول، یعنی غواګانې او میخې حلالول او ډوډۍ ورکول، دا څنګه دي؟ د مرګ نه پس خیر خیرات کول دا نه فرض دي نه واجب دي، البته ایصال ثواب شته. ایصال ثواب دا دی چې یو صحابي رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی، بخاری شریف کې حدیث دی، غالبا سعد ابن عباده رضی الله عنه دی. یا رسول الله زما مور مړه شوې ده، زه هغې پسې صدقه کولی شم؟ هغې ته یې ثواب رسي؟ ورته وی چې او هغې پسې صدقه وکړه. دې نه معلومه شوه چې مور پسې سړی صدقه کوي نو هغه د هغې اجر هغې ته رسېدی شي. دې ته ایصال ثواب وایي. دا شته. تاسو د الله جل شانه تر ډېر وخته پورې ژوندي لري. یو کس ته د هغه پلار وفات شو، دی وایي چې زه د پلار پسې خیرات کول غواړم، نو صدقه ورکه. دا صدقه جماعت باندې لګې، په مدرسه باندې لګې، په تعمیر کې لګې، طالب ته ورکې، د خپل محلي غریب ته او مسکین ته ورکې، کونډې رنډې ته ورکې، او لږه د خوراک په شکل کې چاکر غریبانانو کراسته، نو دا ټول ایصال ثواب کې راتلی شي. بعضې خلک د ایصال ثواب دپاره یو شی متعین کې چې تر څو د دیګونه نه پخ کړي تر هغې پورې هغه ته ثواب نه رسېږي. نه، دا خطا ده. چې صدقه څومره پټوي دومره هغه قبولیت ته زیاته نږدېږي. نو دا ټول صورتونه دي. لیکن چې کله مړې وشي په دغه یو ورځ، په ډومبۍ ورځ، په دویمه ورځ، په درېیمه ورځ، بعضې قومونو او خلکو کې رواج دی، لکه په مومندانو کې دا رواج و، اوس راته پته نشته دی، چې مړی به هم ورکره وشو، بیا به یې میخې هم راپرځولې او بیا به یې خلکو ته روټۍ ورکولو د مړي کور. نو دا ټیک نه ده، ځکه چې په دغه کور باندې غم دی. پکار دا ده چې خوا وشه څومره ګاونډیان دي هغوی د دې کور د افرادو دپاره او د هغوی چې څومره مېلمانه دي د هغوی دپاره د روټۍ بندوبست وکړي. او بعضې کلي کویس هم دا رواج شته. دا ډېر ښه رواج دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک نه ثابت دی، په غزوه موته کې صحابه شهیدان شول. په هغې کې حضرت جعفر رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، د علي صاحب مشر رور دی، هغه هم شهید شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست دی او د غم آثار دی، په خلکو ته وفرمایل اصنعوا لآل جعفر طعاما، او کما قال علیه السلام، د جعفر د کورنۍ دپاره د خوراک بندوبست وکړئ، ځکه چې په هغې غم راغلی دی، هغې خفه دي. دې حدیث نه دلیل نیوی شي چې د تعاون په طور باندې د مړي کور ته د خوراک څښاک ته انتظام وکړه. او دا 3 ورځو پورې، د 3 ورځو نه پس بیا غم دپاره کېناستل نه دي پکار، بیا خپل انتظام په خپله کول پکار دی. یو کس وایي چې د یوې ښځې نکاح شوي ده لیکن رخصتي نه ده شوي، بل سړي د تعویض او د ساخ په ذریعه د نکاح ختمه کړه او دې ښځې سره یې نکاح وکړه، دا عمل څنګه دی؟ وایي نو یو خبره خو دا ده چې په تعویض او په ساخ سره نکاح ختمیږي نه، تر څو پورې چې ناکح نکاح کوونکي منکوحې ښځې ته طلاق نه ورکړي. نکاح په طلاق سره ختمیږي، نکاح په خلع سره ختمیږي، نکاح په ساخت او تعویض سره نه ختمیږي. د دنیا جادوګر د پوره زور لګي، ټول پیریان دې مراغون کی او د چا نکاح ختمولو کې چې دې طلاق نه ورکوي نشي ختمولی، او چې کله نکاح نشي ختمولی نو دا ښځه بل څوک په نکاح نشي غشتی. دویمه دا ده چې د تعویض او د ساخ په ذریعه نکاح ختمولو نه که دا مرادي چې دا سړی مجبور وکړو د خپله ښځه بدي شوه او ده ووایي چې ما دې ته طلاق ورکو، اوس دا نکاح ختمه شوه. په دې شکل کې چې دا تعویض او ساخ کړی دی یا پیریان استعمال کړي دي نو دې سړي حرام کار کړی دی.
خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک د بیانوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسان لګیا دي په خپل کې به کوي سودا اغشتل خرڅول کوي. مثلا د ځمکې معامله ده او دا سړی د سره لګیا دی دی خلی او دی خرڅي د دې خبره جوړېدو واله ده ته پکې منځ کې مرازه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده دی وخت کې هم خبر الله نه د سر ته رسیدلی منځ کې مرازه پرېږده چې دا خلک سودا جوړ شي نو بیا ته ډډې ته شه او که د دې سودا جوړه نه شوه بیا ته ورشه. دویم دی حدیث مبارک کې د نکاح حکم بیان کړی دی. یو سړی د هغه د کور زنانه د هغه مور یا د هغه خور بل چا کره لاړه رشتې غوښتو دپاره او دغه جینۍ غواړي نو ته لا مزه په ارام کښېنه. که چېرې د هغه یو بل ته میلان پاتې شوی د کور افراد ورته ها نه دي کړي مستقل لیکن د دې په راتلو خوشحال دي چای ورته کوي خو په خندا خوشحالۍ سره او کېدای شي چې 2 ورځو کې ورته ها وکړي ته پې باندې مه ورځه چې ته ورشې او ته ورته ډېر لالچ ورکړې او ته ډېر صاحب ثروت او تا سره ډېر مال دی او ډېره غټه نوکرۍ او عهده باندې او چې هغوی ته ولیدې نو بس هغه خلکو نه زړه موړ شو ستا ته درکړي. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ومه نه کوئ چې تر څو پورې هغه کس یا جدا شوي نه هغه یا د هغه یو بل سره نکاح نه شي. نو چې کله داسې حرامه ده نو بیا دا کله څوک کولی شي چې یو سړي ته نکاح شوي وي یو جنۍ او هغه بیا خلاصه کړي په تعویض او د جناتو په زور باندې دا حرامه ده او لویه ګناه ده. یو کس وایي چې زما پلار دی هغه د شیعو سره ناسته پاسته کوي او داسې خبرې کوي چې زه پرې غوسه کېږم. مثلا حضرت امیر معاویه رضی الله عنه پسې خبرې کوي عالمانو پسې خبرې کوي او زما پلار وایي چې په الله مې قسم وي چې حق نواز جنگوي جهنمی دی. نو زه د دې پلار سره څه وکړم؟ نو پلار د دې منع کوی د دې خبرو نه. دا خبرې ډېرې خطرناکې دي او دا خبرې چې کوم دی نو د حضرت معاویه رضی الله عنه په باره کې د حضرت جنگوي رحم الله په باره کې خو دا خبره کول دا ډېره لوی قباحت ته ګناه ده لیکن کافر کېږي نه. لیکن د صحابو په باره کې چې څوک خبرې کوي نو هغه د کفر خطره ده او بعضې صحابو په باره کې د ټولو صحابو په باره کې چې ووي نو دا کافر شو. نو دې منې کول پکار دي. پلار دې دی کوتک ورپسې مه راخله ټوپک تماشه باندې علما خو په نرمۍ سره په طریقې سره یې پوهې که چې عالم سره یې کینو او چا کتابونه نن سبا ډېر لیکلی شوي دي هغه ورته وښیه په هغې کې ورته دا ځایونه وښیه چې دا څنګه. یو کس لیکلی چې د کرکټ په ټورنمنټ کې د انټري پیسې څنګه دي د انټري پیسې څنګه دي. نو زه نو کرکټ پیژنم خو ټورنمنټ نه پیژنم او د انټري پیسې نه پیژنم. چې وضاحت وشي نو بیا به حکم بیان کړي. یو کس تپوس کوي چې کومه کمره کې ټي وي دی نو په هغه کمره کې موس کېږي او که نه. کومه کمره کې چې ټي وي دی او په هغې کې ټي وي چالو دی په هغې کې بوتان ښکاري نو دلته کې موس کول مکروه دي. او که ټي وي پکې او هغه ټي وي باندې کپړه راځونده ده او چالو نه دی نو بیا موس کېږي بلا کراهه ده. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی دی د یو مسلې علم ورته نشته دی او د هغې په وجه باندې د ده موس فاسدېږي یعنې موز یې نه کېږي. ده ته پته نه وه څه زمانه پس ده ته علم وشو نو بیا به څه کوي دا موزونه یې شوي دي او که قضا یې لازم ده د هغې موزونو قضا لازم ده او ستا لا علمي هغه تا ته فایده نه درکوي په دنیا کې. ځان خبرول پکار دي چې موس په کومو څیزونو سره فاسدېږي. یو کس وایي چې د بانډ مسله څنګه ده نو د بانډ مسله کې تفصیل دی. بعضې بانډونه هغه صرف او صرف د کمیټۍ په شکل کې دي هغه جایز دي او کوم بانډ کې چې سود او جواري وي نو دا حرام دي. سوال خو نشته.